اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصبر على الأذى. دا نوی باب دے او دا باب نم دے باب دے پا بیان دا فضیلت دا صبر پا تکلیف باندے او هغه تکلیف چې انسان ته د بل طرف نه ملاو شي او د جبې تکلیفي څوک د چا زړه ازار کی دی ته ازا وي. دا باب دی په بیان د صبر په هغه خبرو باندې چې په هغې کې د انسان دل ازاري وشي. نو په دې باب کې امام بخاري رحمت الله علیه په دې کتاب الادب المفرد کې 2 احادیث مبارکه ذکر کوي. لومبنی حدیث ته حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه نے روایت ده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس أحد أو قال ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. تدعو جهان سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وآله وسلم او فرمایل چې د الله جل جلاله د ذاتنا بل هیڅ څوک زیات صبر کوونکې په تکلیف ده خبرو باندې او هغه خبرې چې هغې سره هغه تکلیف ملاویږي انسان ته، نو د الله تعالی د ذات نه بغیر زیات د الله نه زیات څوک صبر کوونکي نشته. وانهم لیدعون له ولدا. دا خلق چې دي دا الله تعالی ته اولاد ثابتوي او الله تعالی ته د اولاد نسبت کوي. او وانه لیعافیهم ويرزقهم. او د دې باوجود الله تعالی د دې خلقو سره د عافیت معامله کوي او دوی ته رزق ورکوي. په ګناهونو کې لویه ګناه دا ده چې انسان الله ته د اولاد نسبت کوي. په 14مه سپاره کې دي چې تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریبه ده چې د اسمانونه اوچوي، وتنشق الارض اسمانونه پټاو شي، د ځمکه اوچوي، وتخر الجبال هدا او دا غرونه چې دا ریزه ریزه شي د دې خبرې د وجې ان دعوا للرحمن ولدا. څوک چې الله تعالی ته د اولاد نسبت کوي دا دومره لویه ګناه ده. وایي چې دی الله تعالی ته د بعضې خلک چې کوم مشرکین دي الله تعالی ته اولاد ثابتوي او نو دی الله تعالی ته د اولاد نسبت کوي او د الله جل جلاله ذات دومره صبر کوونکی دی چې الله دی سره د عافیت معامله کوي او هلاکوینا ويرزقهم او رزق ورته هم ورکوي. نو دا لومړنی حدیث امام بخاری رحمت الله علیه ذکر. یو سړی وی چې والله انها لقسم وجه الله عز وجل. نبی علیہ السلام باندې اعتراض وکړ دې سړي او چې دا کوم تقسیم چې پیغمبر علیہ السلام کړی دی نو په دې باندې د الله رضا هغه نه د اراده کړی شي، دا د خدای د رضا تقسیم نه دی کړی. نبی علیہ السلام باندې اعتراض وکړ. نو قلت انا لاقولن للنبي صلى الله عليه واله وسلم. وما ورته وی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې زه دا خبره نبی علیہ السلام ته کوم، دا کوم اعتراض چې په نبی علیہ السلام باندې وکړو. فاتيته وهو في اصحابه. زه نبی علیہ السلام خدمت کې حاضر شوم. نبی علیہ السلام د خپل صحابه په منځ کې تشریف فرماو. فساررته ما ورته غلی غوندې په وخت کې دا خبره وکړه چې هغه فلانې سړی داسې وایي چې دا تاسو چې کوم تقسیم کړی دی دا مو د خدای د رضا تقسیم نه دی کړی. نو فشق ذلک علیه صلی الله علیه وآله وسلم. دا خبره او دا علیه السلام باندې ډېر دروند او ډېر سخت پرېوتو. وتغیر وجهه او مخ مبارک رنګ بدل شو. وغضب او سخت غصه شو، په خپل زړه کې غصه شو، رنګ مبارک بدل شو. حتى وددت اني لم اكن اخبرته. راوی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي تر دې موسی علیہ السلام ته د دین زیات تکلیف ور رسول شوی دی فصبر او موسی علیہ السلام په هغه باندې صبر کړ.
موسی علیه السلام باندې خلکو اعتراضات کړي او مختلف قسمه داخلي تکالیف ورته رسولو. موسی علیه السلام په صبر کړو. نبی علیه السلام په دغه خبره باندې صبر وکړو او صلت دی عمل اظهار په دی باندې پیغمبر صلی الله علیه و وسلم او نه فرمایلو. بس رنگ مبارک په ټیم سره بدل شو او بیا د هغې نه پس کوم دی نبی علیه السلام دا خبره او فرمایله او خاموش شو. نو الله دې موږ او تاسو ته صبر نصیب کړي. صبر ډیر لوړ شی دی. انسان کې صبر راغلو نو بس ټول تنازعات او اختلافات او ټول چې څومره کشالي دي هغه هر څه ختم شي. خو موږ او تاسو ته الله تعالی صبر نصیب کړو. الله دې موږ او تاسو ته د خپل اخلاق د نبی علیه السلام او د صحابه نصیب کړي. او الله تعالی د متخلق به اخلاق الله کی د الله تعالی اخلاق چې الله جل جلاله ذات نه زیات څوک صبر کوونکی نشته. الله تعالی دې موږ تاسو ته د الله تعالی اخلاق نصیب کړي او د الله د محبوب صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق دې الله تعالی موږ تاسو ته نصیب کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله تعالی زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. نبی علیه السلام د ټولو امتیانو ګناهونه معاف کړي. ټول حاضرین د ناسته قبول کړي. الله خپل رضا او د نبی علیه السلام کامل اتباع نصیب. الله د ټولو پریشان حالو پریشانۍ ختم کړي. الله تعالی د خپل عذابونو نه مو وساتي. الله زلزلونه آفتونه بلیاتونه الله تعالی په حفاظت کړي. الله تعالی وساتي. الله ټول بیماران ته صحت کامله نصیب کړي. الله د مدارس او مساجد او مراکز او خانقاهونو حفاظت فرمایي. الله تعالی د مجاهدین او مبلغین د دین د خادمینو مدد او نصرت فرمایي. زمونږ په شاه منصور شریف کې سبا ته د ختم بخاري شریف ختم دی، دستربندي ده. هغې باره کې دعا وکړي چې الله تعالی په خیر او عافیت سره وکړي. الله ته حفاظت فرمایي. الله تعالی هر قسمه نقصاناتو نه محفوظ وساتي. خیر او برکت او عافیت سره الله تعالی اختتام ته ورسي. الله په هر یو څیز کې ورته برکتونه واچي. دغه اجتماع د علما او فضلا او د سربندۍ الله تعالی د ټول عالم دپاره د خیر باعث وګرځي. زموږ د حضرت صاحب حضرت شیخ عزت الحق شمس الدین برکاتهم العالیه الله تعالی زموږ د ټولو اکابرو حفاظت وفرمایي. الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وفرمایي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه.